سلام او درنښت د عیني ټلویزیون قدرمندونکو په سلامونه او نیک هیله مو هرکلی کوم په دې هیله چې تاسو به ټول رک روغ جوړ خوشحاله سوکاله او د ژوند په چارو کې بریالي اوسئ او په دې هیله چې یوه اونۍ به مو تر دمه هله په خوښۍ خوشحالۍ او سوکالتیا سره تېره کړې وي او یو ځل بیا خوشحاله یم چې د یوې بلې خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو درانه چوپړ ته حاضر شوی یم. نن هم غواړو په خپرونه کې په افغانستان کې د سوداګرۍ همداراز په افغانستان کې د پانګوالو وضعیت او دا چې صادرات او واردات په کومه کچه دي او بالاخره پر یو شمېر نورو مهمو مسایلو به خبرې اترې وکړو چې په خپرونه کې هم راسره مېلمه دی جلال الدین سعید د اقتصاد عالي شورا غړی چې تاسو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر اول د ټولو د مخه عمرزی صاحب ستاسو نه او ستاسو د تخنیکي همکارانو او د تلویزیون ستاسو د تلویزیون څخه یعنې تلویزیون څخه چې موږ ته هم په داسې مهم بحث کې بلنه راکړې. ډېره مننه کوو. ښاغلی سعید د خپرونې په لړ کې به پر بېلابېلو مهم موضوعاتو خبرې اترې کوو. مخکې مې هم ورته یادونه وکړله. را به شو د ملي وحدت حکومت ته تاسو هم په جریان کې یاستئ. تقریبا 4 کاله د ملي وحدت حکومت د رامنځته کېدو څخه تېرېږي. څه فکر کوئ تاسو په افغانستان کې اقتصادي لیدلوری په دغه حکومت کې څه ډول ارزوئ؟ دا څو بوډه لري، څو اړخه لري، خو هغه اړخ چې په سکتور خصوصي پورې اړه لري. زه فکر کوم د افغانستان اقتصادي وضعیت مخ په رشد دی، مګر دلته ځینې خلاګانې راغلي دي. هغه خلاګانې دا دي چې د هغو خلاګانو د ډکولو دپاره یې وخت ته اړتیا لرو. موږ باید نهادسازي لا بهتره کړو او سیستمونه لا بهتره کړو. خو مثلا مثالونه یې ډېر شته چې درته ووایم. یو مثال دا دی چې په افغانستان کې تقریبا 1,50,000 عسکر د افغانستان یا کم زیات هغه دقیق ارقام یې ماته نه دي ویلي، دا ولاړله. دې خورا ډېر کارونه په افغانستان په ټوله مارکیټ کې رامنځته کړي وه، هغه که سکتور خصوصي وو، که په ساختمان کې وو، که په نورو شیانو کې وو. ولې خوشبختانه زموږ که ساختمان کې مو رشد اقتصادي گروت یا مثلا رشد چې دی هغه مو کم سوی دی. ولې په زراعت کې فوق العاده زیات سوی دی. په زراعت کې د ورلډ بینک راپور په 2 کاله مخکې چې تقریبا 2% زیاتوالی پکښې راغلی دی. نو دا زیاتوالی د دې زیاتوالي معنا دا ده چې خلک راغله و په پروسس و بسته‌بندي کې په دغه 4 کالو کې خصوصا په زراعت کې چې د افغانستان یو د مهمو سکتورو څخه دی، په دې کې لا مثلا سرمایه گذاري وکړه. آینده د افغانستان زه فکر کوم چې وضعیت د افغانستان د اقتصاد نور لاملونه هم لري، مثلا امنیت دی او د امنیت خرابوالی دی. ولې په ټولو کې افغانستان په دغه بد وضعیت کې نه دی که موږ د منطقې سره دی مقایسه کړو. مثلا اوس د ایران څه حال دی، اوس د ترکیې څه حال دی، اوس مثلا د نورو مملکتو پاکستان دغه اوس څه حال دی. یعنی داسې نه دی چې افغانستان په ډېر بد وضعیت کې دی. موږ په منطقه کې انشاءالله ښه لارې ته روان یو او په دې حکومت کې مثلا یو کار دا اوس وګوره هغه توقع چې د خلکو وه که راشو تاسو هم ورته یادونه وکړله چې په افغانستان کې له 1 لک زیات بهرنۍ سرتیري په افغانستان کې وو. په هغې وخت کې فکر کوئ چې هغه بنیادي کارونه، هغه بنسټیز کارونه، هغه توقع چې د خلکو د ملت وترسره شول چې بالاخره تاسو هم اوس ووایئ چې واقعا موږ ښه لور ته روان یو. یعنې دلته په میلیاردونو ډالر دلته راغلی، په میلیون ډالر دلته. بیا هم که موږ وګورو زموږ یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي چې نه، هغه ژمنې چې باید عملي شوي، هغه بنسټیز کارونه چې باید شوي ترسره نه شو. مثلا بنسټیز کارونه موږ چې شته وایي. زه به د سکتور خصوصي په نمایندګي خبرې وکړم چې زه د دولت نماینده نه یم چې د دولت دلته دغه وکړم. اوسنی دولت یو ابتکار چې دا وکړي چې د زراعت دپاره، د زراعت د پروسس دپاره ستا 80% اقتصاد پر چش ولاړ دی. ستا اقتصاد په کلو په بانډو کې دی او هغه په زراعت باندې ولاړ دی. صحیح دی، معدن زموږ بل سکتر دی، نور خدمات دی او ساختمان دی او نور شیان هم شته، مګر تر ټولو مهم سکتور نن ستا په افغانستان کې زراعت دی. د زراعت دپاره په اولین بار په ټوله منطقه کې یو په باریکاب کې یو صنعتي پارک جوړ شو چې یوازې د زراعت پروسس او بسته‌بندي هلته کېږي. دا د افغانستان د دولت یو غټ ابتکار دی چې دا یې وکړي. یومه خبره دا ده چې خلک یې ګوره دا یو زنځیر دی. د دې څخه باید سترګې پټې نه کړو چې د افغانستان دولت په دغه وضعیت کې چې موږ قرار لرو چې مثلا یوې خواته مثلا یو همسایهګان را سره سم معامله نه کوي، مثلا موږ ترانزیټونه سم نه پرېږدي. په دغه وخت کې موږ بله څه چاره درلودل چې هوایي کوریډور مو نه وای. موږ آیا اوس مثبت لور ته قدم بالکل مثبت خواته روان یو. زه تا ته وایم ګوره، تا
څو برابره خپل صادرات د هوا د لارې زیات کړي دي. اوس یو میوه ده مثلا تازه میوه ده دا خو خرابېږي چې ته مثلا 20 ورځې بعد هلته بیا په سرحدونو کې بندي بیا مثلا هلته مشکلات ورته جوړوي. ګوره دغه مشکلات په دې کې دې دوه کاره وکړل. یو دا دی چې ستا صادرات یې در زیات کړله او مختلفو مارکیټو ته د دنیا دې ورسوله. دغه اوس 6 کال ته په دوبۍ کې مثلا په هندوستان کې هغونې مارکیټو ته چې 6 کال د دې د برکته څه د هوایي کوریډور د برکته څه تاسو ته ولیدي تا ورسوله دا دې نه سوی رسولی چې دا دې په زمیني لار استولې په کوم زمیني لار دې استول دا ګوره. نو دا یو غټ مثبت دی. دې بیا بل یو اثر یې وکړي دغه خپله هوایي کوریډور یو اثر دا کړی دی چې دې سرمایه ګزارۍ ته لاره هواره کړل چې خلک یې نور دلچسپه کړله چې راسي په پروسس بستهبندۍ او په مختلف زراعت کې دوی دغه وکړي. دا اوس مثلا ته په چرګانو کې ته چرګانو خبره کوي. نن اردو د افغانستان ستا چرګان رانیسي. نن اردو د افغانستان ستا وریجې استعمالوي. ګوره دا شان دي چې دا وسوله دا واقعا سوي دي. او که ته وایې چې 100% زما ګرده مشکلات پوره سوي دي اوس هم راځو ښاغلی خالد صاحب راځو خپله خصوصي سکتور د حکومت تر څنګ رشد په نوره نړۍ کې څومره واقعا اهمیت لري او باید خصوصي سکتور ته څه ډول باید پاملرنه وشي او څومره مهمه ده د یو هېواد لپاره؟ ګوره یو داسې دی چې د حکومت او زموږ مسؤلیت باید معلوم شي. دا واضح خبره ده. موږ باید واضح خبرې وکړو او خبرې رښتیا وکړو. رښتیا خبره دا د ورځ د حکومت کار دا دی چې دوی زیربنا برابره کړي. د حکومت مسؤلیت دا دی چې قانونونه پاس کړي طرزالعملونه جوړ کړي او یو ښه ماحول جوړ کړي د سرمایه ګزارۍ دپاره څه که هغه داخلي سرمایه ګزاري وي او که خارجي جلب خارجي سرمایه ګزاري. دا د دولت وظیفه ده. ولې د سکتور خصوصي وظیفه دا ده وبخښه د دولت په وظیفه کې یو بل شی دا دی ډېر چې مهم دی هغه دا دی چې لاین اف کریډټ یا اکسس ټو فاینانس یا مثلا دسترسي په اوږدمهاله پورو ته 15 کلن 10 کلن او دغه یو شی چې دولت مثلا ورکینګ کیپیټل سرمایه دوراني دا باید تجارانو ته برابره سي چې په ټوله دنیا کې دا سته. نه دا باندې کار روان دی. پر دې باندې کار روان دی چې دولت افغانستان په خپله 40% د دنیا څخه خپله ورکوي او 80% د دنیا څخه پیسې اخلي. نو دلته په داسې مملکت کې موږ باید د نورو خلکو سره کار وکړو د نورو مملکتو سره کار وکړو چې موږ ته یو سلسله لاین اف کریډټ یا اوږدمهاله پورونه برابر کړي و دا سکتور خصوصي بیا رشد کوي. پر هغه باندې مختلفې طرحې دي مختلفه کار روان دی او خپله شخصا رئیس جمهور و د افغانستان بانک و رئیس ته وویل چې تاسې باید د دې دپاره اجل لاس په کار سئ او دې دپاره یو فنډ برابر کړو چې دا سکتور خصوصي دې ته تشویق شي. ګوره دا یو کوم ځای کې چې د دولت د صنعتي پارکو مسله وه. صنعتي پارکو مسله یو د بهترینو څخه ده چې نن تا ته په 50 افغانۍ باندې یو متر تا ته مځکه درکوي نو مفت یې درکوي. خو د خدماتو دپاره دولت د افغانستان سره پیسې چیرې دي چې ورکړي. خدماتو دپاره که مثلا ستا څخه یو 1500 افغانۍ غواړي یا 600 پر متر باندې غواړي مثلا $7 دي دا که درڅه غواړي دا خو د خدماتو دي. سړک درته ورولي مثلا برق درته درولي کانالایزیشن دې سموي سیسټم درته جوړوي. نو زه فکر کوم چې موږ ډېره ضرورت و دې ته لرو چې یو د بله ګډ کار سره وکړو. موږ د انتقاد دغه سره وځو مشخصا پر یو شی باندې خبرې وکړو. دا مثلا د ټولو سکتور خصوصي همدغه راز دی چې دوی مثلا رشد وکړي او خپل کار ته مثلا توسعه ورکړي او خپل صادرات زیات کړي او خپل تولیدات په افغانستان کې زیات کړي. دا اوس ته خبرې په افغانستان کې یو انقلاب راغلی دی مګر هغه انقلاب چې ته په پاکستان کې دونې صنعتي پارکونه وینې ته ورس کمینزاده صاحب څه پوښتنه وکړه څونې مثلا په ټول افغانستان کې کندهار کې هرات کې مزار شریف کې کابل کې په خپله ټولې صنعتو پات کارونه دي. ته ورسه دا څونې کارخانې دي چې چلېږي. مشکلات لرو مشکلات عمده هم لرو کوچني هم لرو. ځینې مشکلات دي چې هغه په موږ پورې اړه لري په سکتور خصوصي. ځینې مشکلات دي چې په دولت پورې اړه لري. دولت خپله ملت هم د خصوصي سکتور سره رابطه لري. خپله کولی شي د خصوصي سکتور په پیاوړي کېدو کې دوی هم هڅه وکړي. د ملت مسؤلیت ده د حکومت خو باندې وغږېدو خپله ملت څه کولی شي؟ اوس اوبه ملي سرمایه ده که نه د افغانستان او دا یو غټه مسله ده په افغانستان کې. اوس په کابل کې اوبه نشته نو ولې هر سړی د په کور کې خپل دغه ولګوي ورته ودي وایي خپل چې مثلا پخوا 10 لیټر اوبه استعمالولې اوس 15 لیټر استعمال کړي 3 لیټر دې استعمال کړي. دا یو. بله خبره دا ده چې موږ اوبه ډېر ضایعات لرو. ضایعات څوک کوي؟ خو دغه خلک یې کوي په کورو کې زیر کوم تی کوي یا بل یې کوي دا د ملت او بله خبره دا ده چې زه فکر کوم د ملت د افغانستان خلکو د افغانستان و داخلي تولیداتو ته ډېره سخته توجه کړې ده.
یعنی زه د ډېرو خلکو سره کښېنستلی یم یو شی چې افغانۍ دلته کبورډ تولید شوی که دلته مثلا چمپل تولید شوی که دلته مثلا میوه هر شی چې دلته تولید شوی خلک د افغانستان ورته ترجیح ورکوي او دوی یوازې د خلاصون د افغانستان د بهبود او د آبادۍ لاره دغه ویني او زه فکر کوم په خلکو سره کافي عامه پوهاوی راغلی دی. اما ښاغلی سعید بیا داسې خلک هم لرو چې خپله په کورنیو تولیداتو باندې باور نه لري. زه به تاسو ته عملا یو مثال درکړم. که چېرته موږ زیر شو یو دکان ته لاړ شو په هغې دکان کې به پاکستانی جنس هم وي افغانۍ به هم یا تهرانۍ د نور هېوادونو جنسونه وي اما افغانان یو شمېر بیا خپل تولیداتو ارزښت نه ورکوي وایي چې د دې کیفیت ټیټ دی. اوس فکر نه کوئ چې خپله په کیفیت ته څومره پاملرنه شوې ده تر څو د خلکو اعتماد جلب شي؟ دا ډېره مهمه موضوع ده. په دې کې باید سکتور خصوصي هر څوک چې مثلا په صنعت مثلا په تولیدات لري دوی باید بېلاغه سبا دلته مثلا خارجي شرکت راځي ولې تولید په افغانستان کې کېږي. سبا مثلا بین المللي کمپنیانې راځي. اوس په پاکستان کې مثلا د دوا خبره وکړو په پاکستان کې مرګ پاکستان شته خو سبا مرګ افغانستان هم راځي. سبا بایر راځي مثلا افغانستان په نامه یې جوړوي دلته. نو دلته موږ باید کیفیت ته دغه ورکړو چې موږ باید مقابلې ته تیار سو او سکتور خصوصي زه فکر کوم چې هره ورځ دا کوشش کوي. ځینې شیان شته چې دولت باید دغه نه دي د بیلنس برابرول. مثلا خلک ځینې وخت شکایت کوي. اوس ګوره مثلا دلته موږ په کاټن سازي او په پیکیجینګ کې فوق العاده دغه وکړله پرمختګ مو وکړي. ډېر شرکتونه راغله ډېره پانګه یې واچوله او ډېره ښه پانګه یې واچول. ولې نن بیرته دغه تجاران شکایت کوي چې کوم وخت د دولت تعرفه لوړه کړې دوی بیرته وایي چې ولا تعرفه مو لوړه کړله او د دوی دغه سم نه دي. مګر موږ مشکله ده چې یو وارې تعرفه لوړه بیا مثلا بیرته تعرفه راکښته کوي پر هغه مثلا پر کاټنانو باندې دوی تعرفه لوړه کړل پر پیکیجینګ مواد. مګر موږ دلته د ښه شرکتانو لکه بهیر شرکت دی نور شرکتونه دي په افغانستان کې ډېر ښه شرکتونه دغه سوي دي. ظرفیت مو هم دغسې لوړېږي او موږ باید پر زیاته ارتقا پر خپلو تولیداتو وکړو. دونې خراب هم نه دي لکه خلک چې وایي. د کیفیت اوس مهم دی ښاغلی سعید. کیفیت مهم دی ولې کیفیت دونې نه دی خراب لکه خلک چې فکر کوي. زه فکر کوم د عامه پوهاوي هم ورته ضرورت دی. اوس مثلا په کندهار کې شیدې او مستې دغه کېږي ګرده بلوچستان ته ځي. بهترین د دغه په نامه دي مثلا د نګاه په نامه ده مثلا د په کندهار کې د مختلفو نومونه دي نه چې په کندهار کې د ملکو په نامه یو بهترینې شرکتو څخه دی په کندهار کې هلته تولیدات لري او خپل کار یې هم نور توسعه ورکړې ده. دغه رقم مثلا نور شي مالدار په نامه دی په کندهار کې. دا یعنی په کابل کې په مزار شریفه کې ته مثلا ډېر مثلا شان لري چې اوس دغه دی. کوکا کولا دې اوس چیرې جوړېږي؟ الوکوزی څوک دی؟ الوکوزی په افغانستان کې تولیدات کوي که په پاکستان کې کوي؟ اوبه دې ګر دلته جوړېږي. اوس ګوره دا ټوله ډېر شیان دي چې انشاءالله که خدای کوله موږ مخ پر سمه لاره روان یو. مګر لار لږ اوږده ده. موږ هغه یو ځای ته رسېدلي یو انشاءالله که خدای کوله د اقتصادي ارتقایي عمل دی. دا داسې نه کېږي چې مثلا ته ماښام فیصله وکړي او سهار ګرده شام بدل شوي. موږ روان یو انشاءالله د بهبود خواته روان ښاغلی سعید اوس څه فکر کوئ چې تاسو به حتی بهرنۍ پانګوالو سره هم په اړیکه کې یاستئ د داخلي پانګوالو تر څنګ بهرنۍ سرمایهداران څومره واقعا دې ته لیوالتیا لري تر څو راشي په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي؟ څومره ورته زمینه برابره؟ ګوره زمینه فوق العاده برابره ده. افغانستان د دولت یو افتخار وکړي چې 3 کلنه ویزا دوی په دغه کې درته درکوي په میدان کې درکوي. هر پانګوال که هغه ترکی که هغه هندی که هغه پاکستانی که هغه د دنیا هر څه وي 3 کلنه ویزا چې دی میدان ته راورسېدی موږ ورته ویزا ورکړو. دا ګوره دا یو غټ سهولت دی. دومره خبره دا ده مځکه ورته مفت ورکړو. نو 50 افغانۍ خو مفته ده نه. دا په هېڅ منطقه کې هېڅ چا نه ده کړې دا کار. دومره خبره دا ده ځینې تضمینونه ورته برابروو پر هغه باندې کار روان دی چې تضمینونه ورته برابر کړو چې دوی پانګه واچوي او د دوی پانګه تضمین سي یا د دوی د دولتو د خوا څخه یا د افغانستان دولت یا د افغانستان ورته دغه کړو پر هغو طرز العمل کار کړو. نور نو یو بهترینه امنیت یا د امنیت یو جدي مسله نه ده. 100% به امنیت یې کولی شي افغان حکومت دوی تامین کړي؟ امنیت داسې دی. امنیت تا ته خطر نه دی. دا اوس هسې تا ته خطر نشته. ګوره امنیت داسې نه شو کولی. بیا چې دلته امنیت خراب دی بیا د غونې ډېره ګټه هم کوي. داسې خو نه دی چې اوس دلته د ماحول د دوبۍ رقم غواړي او ګټه د افغانستان رقم غواړي. دا رقم نه کېږي. ګوره داسې نه دی چې په ټول افغانستان کې دونې امنیت خراب دی.
کم وخت تا لیدلی چې په صنعتي پارکو کې زموږ مثلا یو مشکل پیدا شوی دی و که په لارې روان یم که مثلا یو بل انفجار کېږي هغه ټول ملت ته متوجه دی تا ته متوجه دی څونه ستاسې خبرنګاران شهیدان شوي دي خو دا مشکل دی دا زموږ ګرد و ګډ مشکل دی دا داسې نه دی چې مثلا موږ یوازې دا پر دغه تاوان کوو بله خبره دا ده چې زه تا ته وایم مهندرا 19 میلیارډ ډالر ارزښت کمپنۍ ده دا افغانستان ته راغلی ده او دلته حاضره شوې ده او دلته اوس کار کوي او غواړي چې په آینده کې پانګه هم د بسته‌بندۍ څخه دا ټکټران دلته اسمبلډ کړي ودغه کړي 19 میلیارډ د موټرسایکل ځنیولې در تیارې پرې جوړي جین اریګیشن یو بله غټه د هندوستان کمپنۍ ده چې د بلیونونو ډالرو کمپنۍ ده چې په واټر د اوبو په اداره کې کار کوي په دا کتري سیستم باندې دا حاضره شوې ده په افغانستان کې راځي مثلا غواړي چې پانګه واچي مثلا بیری ګروپ بل غټ هندي کمپنۍ ده ډېر شرکتونه دي مثلا دغه اوس څلور مادونو قراردادونه دستخط نه شول خو د دې اکثره شریکان دغه دي خارجان دي نو داسې خو نه ده څه فکر کوئ په افغانستان کې کوم برخه ته ډېره زیاته اړتیا ده افغان ملت ولس کوم برخه ته ډېره اړتیا لري په کومه برخه کې باید پانګونه وشي ګوره موږ باید په زراعت کې ډېره پانګونه وکړو په زغر دی وکړو دا تا وختي وویل چې یو دوکان ته ورننوځه په دوکان کې خو نو تولیدات داسې دي چې ته د هر دوکان ته د ورځې ډېر چیز ته ضرورت لري چې تا ته انرژي درکړي چې بیا ته راسې زما سره مصاحبه وکړې خو ته ډېره زراعت ته د ضرورت لري که ته مربا رانیسې که ته جوس رانیسې که ته هر دغه دوکان ته چې ننوځې په دې کې تقریبا 80% زراعت دی نو د دې زراعت د لا بهتر یوازې بسته‌بندي نه ده یوازې مثلا کاټن نه دی موږ باید نورو پروسسو ته ولاړ شو مختلفو پروسسو ته ولاړ شو چې خپله دا فوډ سکیورټي باید مطمئنه کړو موږ باید داسې طرز العملونه جوړ کړو چې دا سکتور چې زموږ لوږې ورکوي زموږ رنځ ایسته کوي هغه زراعت دی مثلا ته په یو وخت کې ډېر شیان لرې ډېره تولیدات لرې مثلا دغه سویټ کورنز دغه جواري دي په هلمند د جوارو ډک دی ټول افغانستان د جوارو ډک دی ولې یو سړی دا به یو ماشین غواړي چې دا میده کړي او بیا په دغه ټیمانو هغه کې واچوي چې مثلا بیا خلک سوپ ته واچوي مثلا شورواو ته واچوي مختلف شیانو ته استفاده کوي یعنې دا یو مثال ده څه ډول دی وضعیت څه ډول دی زراعتي وضعیت په افغانستان کې د بزګرانو حالت څه ډول دی ګوره د بزګرانو حالات بیرته په دغه پورې تړل د بزګرانو حالات داسې دي په افغانستان کې د اوبو اداره د بزګرانو غټ مشکل اوس اوبه دي مثلا په ډېرو ولایتو کې نو دا اوبه خو داسې نه دي چې چا کمې کړي دي دا اوبه خو داسې دي چې زموږ وچسالي ده مثلا خدای تعالی بارانونه ونه کړله او امید دی چې شش کال بارانونه وشي انشاءالله وضعیت د بزګرانو ډېر برابر دی موږ په کومه بخش کې ګوره یو بزګر ته اوس ورسه په شمالي کې ورسه ته ورسه په ټول افغانستان کې وګوره بزګر بهترین تولیدات لري ولې کم وخت چې بیا د دوهم دغه د منځنۍ طبقه خلک چې مثلا تجاران دي دوی باید نوي سیستمونه باندې تور وشي دوی باید داسې ونه کړي چې ورسې کاټن ورته کښېږده او بس هغه زوړ سیستم دی او هغه سنتي سیستم باندې وروره ځغلی او جنازه یې اخیستې پاکستان ته بیا هغه خرابېږي دی باید پرېکول کړي دی باید منظمه کړي لکه د نورې دنیا ده دا پانګوال همداسې اوس روان دي کله چې دلته په افغانستان کې فصل رارسېږي کله چې بزګر ټول کال ټول فصل سیزن ده خپله زحمت وباسي خولې ته یووي کله چې د خپل حاصل اخلي په ډېره کم بیه حتی دوی وایي موږ ورسره مرکې کړي دي دوی وایي چې خپل نرخ خپل زحمت نشي ګټه خو لا پرېږده نشي ترلاسه کولی همدغه مال ځي دلته موږ سړي خو نه لرو پاکستان ته ځي 2-3 میاشتې ساتل کېږي بیرته افغانستان ته په افغانانو باندې په دوی باندې 3 چنده باندې خرڅول کېږي زه به تا ته یو مثال درکړم دا ډېره ښه خبره ده دلته کوم وخت چې ته د پروسس خبره کوې زه به تا ته یو مثال درکړم پیاز په افغانستان کې ګوره د پیازو دپاره باید موږ ډیهایډریشن باید جوړ کړو دا باید وچ کړو دا پیاز دا ماشینان لري دا یوازې یو شرکت دی چې هغه غواړي چې دلته اوس پانګه هم واچوي دی شرکت دی 10,000 کانټینره یوازې امریکا او اروپا ته استوي مګر پیاز چې ته د دغه سره وړې او بیا په هغه وخت کې مثلا ټوله خلک پیاز ولري موږ چې پروسس ته ولاړ سو خو 80% به په پروسس کې استفاده سي 60% به خپل داخلي مارکیټ ته ورکړو هېڅ ضرورت نه لرو پروسس به کړو خپل ځان دپاره به هم وچ کړو کښې به ږدو یعنې دا بهترین دغسې مثلا رومۍ دي دغسې مثلا نور شیان دي ګوره موږ چې پروسس ته ولاړ نسو پروسس امکانات نه لرو یعنې موږ که چې اوسني امکانات په لیدلو سره دا داسې دي امکانات دا په دولت پورې اړه سړې خونه دا د حکومت سړه خونه چې د سړه خونه زموږ حل نه دی مرزی صاحب وبخښه زه دا سړه خونه درته تشریح کوم سړه خونه زموږ د حل لاره نه ده موږ باید پانګوال جذب کړو ما چې درته وویل لاین اف کریډیټ ورکړو ښه تجاران اوس دا د زراعتي پارک جوړ شوی دی اوس نو دا د سکتوري خصوصي مسؤلیت دی چې راشي دلته پانګونه وکړي زر شرکتو ته خو مځکه ورکوو زر شرکت 14 شرکتو ته ورکول شوې ده
وزارت تجارت هم مثلا ګرده ځوانان راغلي دي پکښې کې اکثریت یې د مینانو دغه ډېر تکړه خلک دي ډېر ښه کار کوي زه چې ورسره کښېنستلی یم ډېر باباوره خلک دي خپله دولت هم مصمم دی یعنې کوشش در حده کوي رئیس جمهور د افغانستان چې سکتور خصوصي تقویه سي ولې د تقویې دپاره موږ لارې لرو زه وایم چې دغه پروسس څوک جوړ کړي اوس خو دولتي شرکتونه نشته خو سکتور خصوصي به جوړ کړي سکتور خصوصي هغه مشکلات چې لري اوس د ځمکې مشکل ښه حل دی ځمکې ښه دي ورته ورکړلې یوازې مشکل د دې پاته دی چې لاندې او که دی په خپله پانګوال دی بیا دې په خپله راشي اوس دا زمینه برابره ده که پیازو دپاره پروسس جوړوي د رومي دپاره یې جوړوي روب جوړوي هر شی چې جوړوي یعنې موږ انواع و اقسام د شیانو لرو چې موږ کولی شو دا پروسس کړو ښاغلی سعید وچکالۍ ته تاسو هم یادونه وکړل او سږ کال یو شمېر نورو ادارو هم ویل چې په افغانستان کې وچکالۍ بزګر ځپلي دي کروندې واقعا له زیان سره مخامخ کړي دي اوس دا چې وچکالي د بارانونو د واورو کمښت دی په یو شمېر شمالي او جنوبي ولایتونو کې وچکالي رامنځته شوې ده خپله حکومت څه کولی شي چې دې لپاره څه برنامه ترلاسه لاندې ونیسي تر څو زموږ بزګر د حقین د دې نور زیان ونه ګوري او موږ په دې برخه کې صدمه موږ ته راونه رسېږي موږ بل جز د حقیقت نه لرو زه د وزیر صاحب زراعت سره دغه یو څو عمر مخکې تللی یم قزاقستان ته وزیر صاحب زراعت ډېر بافهمه سړی دی دی پر دې باندې په ډېره زغرده کار کوي او ډېر سخت کار روان دی چې موږ خپل سیستم د فلډ اریګیشن څخه یعنې اوبه پر علاقه په هغه کې 15% وروره ستا اوبه ضایع کېږي ته وروره په 2 انچه اوبو باندې چې د مځکې سې راکاږې هم د مځکې خو ذخیره ده خلاصېږي اخر نو موږ باید څه شي وکړو موږ باید لاړ شو قطرهیي سیستم ته د قطرهیي سیستم دا دی چې ټوله منطقه ایران هندوستان امریکا د دنیا ټوله پرمختللي زراعت اوس په دغه کېږي حتی شالۍ یعنې دغه وریجې اوس په هندوستان کې په دغه کري په څاڅکو سیستم باندې کري دا سیستمونو دپاره کمپنۍ راغلې ده کمپنیانې راغلي دي خارجي کمپنیانې هم راغلي دي موږ جز د حقیقت بل نه لرو دا خپل د بازارو دا مثلا د خپل ښار د کابل د ښار ټوله دغه شنې ساحې موږ باید په دغه باندې ابیاري کړو په قطرهیي سیستم باندې ابیاري کړو اوسنیو امکاناتو ته په لیدلو سره د افغان حکومت وړتیا خصوصي ټول وضعیت هم تاسو تشریح کړ آیا امکان شته دی چې په دومره موده کې واقعا د دې څخه نورې لارې بدیل لارې څه دي تر څو هغه سیستم ته تر څو افغان حکومت اماده کیږي بله بدیل لاره نشته بله بدیل لاره چې شته د اوبو بندونو جوړول د یو شمېر د زراعتي ځمکو د اوبو ورکول چې پروژې شي بندونو جوړول داسې اسانه کار نه دی بندونو جوړول مثلا څه دغه 10 کاله مخکې پر سلما بند باندې کار شروع اوس تکمیله شو دا اوږدمهاله پروژې دي مګر خو هغه د هندوستان حکومت بیا موږ د دې لپاره باید پیسې هم جمع کړو تاسو خو ما سره ستا سره په خزانه کې پیسې شته چې ته بند په جوړې او که ما موږ وایو چې ولا دا حکومت دی خو حکومت خو هم د یو چا څخه پیسې اخلي اوس هندوستان ورسره حکومت کړی دی پر دغه کم بند دی دلته په کابل کې نه چې کابل ته هم اوبه ورکړي او د اوبه هم راوګرځي چې دغسې پر کونړ باندې بندونه و انکشافي جهاد کې مثلا ډېرې ولې پخ سوي دي ډېر شان سوي دي ډېر کار سوي دي ولې دا زموږ کار داسې دی چې موږ مشکلات ډېر لرو او دا کرار ټوله حل کېږي یعنې زه په دې باور یم اوس د اوبو نشتوالی دا چې باران ونه سو دا چې مثلا د کندهار داله دا اوس وچه ده دا اوس په کندهار کې خوشحالي روانه ده په دې کې دولت څه وکړي اوس د دالې دپاره خو هغه د 450 میلیونه دغه ای ډي وي د اسیایي پراختیایي بانک غواړي چې مصرف کې دا لوړه کړي دا پاکه کړي منظمه یې کړي نه ټول ستاسو په نظر که چېرته اوبه مدیریت شي فکر کوئ چې دغه اوسنی ناورین چې په جنوبي ولایتونو کې رامنځته شوی د وچکالۍ برخه کې د حقین ترې متضرر شوي دي حداقل دې ته د یو مثبت ځواب حداقل ووایي بلکل یې وایي ګوره اوبه څنګه مدیریت کېږي اول زه شروع کوم مثلا د کورو څخه د غټ هوټلو څخه باید دولت داسې یو طرز العمل جوړ کړي چې زه فکر کوم دوی به پر دې باندې فکر کړي بله لاره یې نشته ته اوبه راکاږې بیرته یې زهرجنه کوې صابون پکښې اچوې هدف مې ښاغلی سعید هدف یې دا اوس خلک دا دی چې پاکستان ایران ته زموږ اوس هم ډېر پریمانه څومره مکعبه اوبه زموږ یعنې غیر قانوني موږ ترې نه ټاکس اخلو نه پیسې اخلو زه یعنې دا مدیریت ته اوبه داسې مدیریت نشې کولی چې ته د ګرد خلکو اوبه ورباندې کړې په منطقه کې دا کار نشې کولی مګر خپلې استفاده کولی د نړیوالو اصول له مخې کولی شو د اصولو د مخې ته داسې نشې کولی چې ټپې ورباندې کړې ټپې نه شو باندې اما مګر موږ خپله استفاده کولی شو او موږ پر دې باندې ګوره بندونه داسې دي اوس مثلا ټوله بندونو باندې کار شروع دی د بند یوازې دا ډیزاین نه دی دا سروې دا یې کلونه وخت اخلي
یعنې دا داسې نه دی چې مثلا ماښام دې فیصله وکړه سهار بیا بند جوړ شو کوچني بندونه باندې باید موږ کار وکړو یعنې فکر نه کوئ د پخواني حکومت ته که هم راشو راځئ دغه بحث لږ پراخ کړو پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې په میلیونونو ډالر د افغانستان سره مسله وشوله یعنې هغه کارونه چې باید شوي ونه شول اوس موږ ثمره حد اقل کتلی یا که هم چېرته اوسنی حکومت دغه کار شروع کړي راتلونکی نسل خو به بالاخره کولې د پخواني حکومت په وخت کې پخواني حکومت کې دې څو بودیجه ترو د بجټ استعمالول خو دغه ته مې حساب وکړه وروره هغه برېښنا چې موږ د ازبکستان تاجکستان څخه په میلیونونو ډالرو د پایې واخیستل شوي هغه مسله پرته راغلی و فکر نه کوو چې دغه وضعیت به ښه شوی دا ډېر غلط دغه دی دا ګوره زه درته تشریح کوم د افغانستان دولت چغې چغې ووالې پخواني دولت هم چغې ووالې دلته خبره د دولت نه ده دلته خبره د شخص نه ده هغه چغې ووالې چې موږ ته دغه راکوي موږ ته بندونه جوړ کړي د بندو دپاره چا پیسې نه درلودې هغه ویل چې وروره زه دغه سړکان درته جوړوم مثلا هغه چې کم ضرورتونه دي ته اولویتونه وه هغه یې کول او ټولې پیسې خپله ترو د خپل بجټ استعمالوئ د چا لخوا د پیسې د چا لپاره په افغانستان کې مصرف باندې رسېدلي آیا افغان حکومت لخوا ګوره د حکومت لخوا په مصرف نه دي رسېدلي خو ته یې وګوره ورسره وزارت مالیې څخه پوښتنه وکړه چې څو یې تاسو ته درکړي دي چې دولت مصرف کړي دي او څو یې دوی مستقیما مصرف کړي دي خارجانو دا خو یو موضوع ده دا ډېر غټ بحث دی دویمه راځمه تا ویل چې برق موږ وروره دلته دا ترانزیت هب دی افغانستان دلته ته بهترینه دغه لري دا خو یو ښه کار دی چې دوی کړی دی د هندوستان دولت پیسې ورکړي دي وروره لین یې پراکش کوي د تاجکستان څخه د ازبکستان څخه سبا که زما خپل برق تولید سو ما سولر جوړ کړي ما تولیدات خپل د برق زیات کړه ما بندونه جوړ کړل هایډرو پاور باندې مې کار وکړي خو د هغه لین دی په ترانزیت یې پاکستان ته ورکوم 1000 کاسه چې شته 1000 کاسه چې اوس د دې ځای څخه تېرېږي خو ته خو به یو 1500 میګاواټه برق ځنځیر رانیسې اوس دستې مګر دغه د پایه چې ودرېدله دا داسې دی لکه سړک چې دې جوړ کړي که خپله پر تېرېږي که د بل موټر پر تېری نو سوال دلته دا دی چې موږ کنیکټ سولو او موږ د افغانستان یو د فرصتونو څخه دا دی چې موږ ساوت ایشیا او مرکزي اسیا سره کنیکټ کړو سره ویې موښلوو همدا د برق د لارې موښلو همدا د ټاپي د لارې هم موښلي همدا د مختلفو شیانو د لارې موښلي نو موږ دلته باید یو واضح دغه ولرو فهم ولرو چې دا یو بهترینه پروژه وه چې دوی وکړله دا ډېر خلک دا خبره کوي دا خو هېڅ په منطقو برابر نه ده چې تاسو پایې ودرولې په دې پیسو به مو برق جوړ کړی وای چیرې به مو برق جوړ کړی وای وروره دا خو ضرورت دی خو اوس دوی هم همدا وایي موږ چې کله اقتصادي کارپوهان سره خیر سید وخت اجازه راکړئ اقتصادي کارپوهان سره چې کله موږ غږېدو وایي کله چې تاجکستان ازبکستان غواړي د ساکر د هغوی په لاس کې موږ برق قطع دی یعنې که حداقل موږ کم تولیدات دلته لرو خپل خو به موږ ټوله دنیا یو د بله برق رانیسي موږ افغانستان بله څه چاره درلوده چې دی وایي چې قید یې د په لاس دی ورته راسه برق جوړ کړه نو خو برق چیرې ګوره برق خو داسې نه جوړېږي سولر غټه پانګونه غواړي پاک خبره دا ده د بندو دپاره تا ته دنیا پیسې نه درکولې هغه وخت اوس یې څوک درکوي اوس تا د اعلان وکړه ورته ما ته بند راکړه موږ به 200 بنده به افغانستان دولت ورته وایي دوی پیسې درکوي ولې یې درکړي موږ خو خپله ریونیو باید زیاته کړو یعنې دا ډېر غټ اوږد بحث دی بیا یو ورځ داسې یو ورځ راسه چې دغه اقتصادي کارپوهان دې هم راوغواړه او ما هم راوغواړه چې بیا زه خبرې ورسره وکړم عملي کار نه کوي اقتصادي کارپوه زه پرې چا انتقاد نه لرم ولې چې یو شی چې عمل نه لري پر هغه باندې بحث کول ناممکنه ده دغه اوس دستي مثلا په کندهار کې مثلا 10 میګاواټه برق جوړېږي په کندهار کې 10 میګاواټه سولري برق جوړېږي مثلا په نورو افغانستان کې یعنې دولت کوشش کوي چې سکتور خصوصي دولت افغانستان هر ورځ وایي تاسې د خل تولید کوي راځي په بندو کې سرمایه گذاري وکړي زه تا ته یو مثال درکړم په پاکستان ته تللی عمرزی صاحب دغه موټروي لیدلې ده موټروي چا جوړه کړې ده دا د پاکستان دولت پیسې نه دي دا یو ترکي کمپنۍ وایي هغه سره شریکان شوله 40 کال دپاره یې دغه پر لارې چې هر څوک تېرېږي که هوټل دی که پټرول پمپ دی که ټوله شیان دی دغسې پانګوال باید موږ جلب کړو دغه یو بل شرکت رالی پانګونه یې وکړله او پر دغه لارې چې هر څوک تېرېږي که هغه ټول پلازاز دي که هر شی دي د هغو څخه دوی پیسې اخلي د دوی پیسې خو نه وې ده چې دوی دلته پیسې مصرف کړي او دونه ښایسته سړک یې جوړ کړي ګوره موږ دلته داسې پانګوالو ته ضرورت لرو داسې خلکو ته ضرورت لرو او چې راسي دلته پانګونه وکړي مثلا دولت سره پیسې د کمې خوا دي زه ستاسې پوښتنه کوم دولت سره پیسې د کمې خوا دي یو د ګمرکاتو پیسې دي ګوره زموږ معدن د ګرده شیان چې انشاءالله سره برابر سي په معدنو کې هغه د قرار سرمایه ګزاري روانه ده خارجي شرکتونه راځي خو دا دې 4 معدن یې ورکړه ده
دا چې کار شروع کړي دې کې اقتصادي دغه راځي اثر یې زیاتېږي خلکو ته کار پیدا کېږي زموږ باید صنعت هم قوي شي مګر که ته دغه زما صنعت اوس د هند سره مقایسه کوې زه د سار غړی یم مثلا ما ټوله بنګلادیش پاکستان سریلانکا ټول مې لیدلي دي دغه اوس چې کوم سهولت په افغانستان کې د پانګونې دپاره موجوده دی دا په دې منطقه کې نشته چیرې شته راویښه خو موږ هم دلته ګرځو په دغه دغه کې ګرځو نو سوال داسې دی چې موږ باید خپل هغه شان چې کولی شو پر هغو باندې سم او خبرې واضح سره او داسې د راپورونو په اساس باندې داسې ویل کېږي چې دا مهال د افغانستان څخه پانګه د وتلو په حال کې دا که وروستیو قانون ته راشو ویل چې یو شمېر کارپوهان وایي چې دغه سرمایه د افغانستان څخه ووتله په دوبۍ په ترکیې په نورو هېوادونو کې پانګوالو ولې وشول دا کار آیا واقعا همداسې وه د هغسې ګوره زه به شی درته وایم پانګونه هغه وخت وځي زه یو خواست لرم ښه ستاسو عمرزی صاحب د یو خبرنګار په توګه زما سره د یو سکتور خصوصي د یو تجار په هکله زه یو خواست ټولو افغانانو سره لرم دا رښتیا خبرې به راسي راځئ په خپرونه کې همداسې واقعیت دا رښتیا خبرې ولې نه کوو موږ رښتیا خبره وګوره که هر تجار په افغانستان کې پیسې پیدا کړي دي دی هیڅ حق نه لري قانوني شرعي چې دی د افغانستان څخه ترکیې ته یوسي یا دوبۍ ته یوسي یا د دنیا نورو مملکتو ته یوسي او که ده په ترکیه کې پیدا کړي دي ورور هغه پیسې دې موږ ته نه راوړي ولې یې باسي دا تجاران دا پیسې ولې باسي ولې تا په افغانستان کې پیدا کړي دي که تا په ترکیه کې پیدا کړي دي مې راوړه ورور هغه یوه روپۍ مه راوړه او که تا په افغانستان کې پیدا کړي دي ته هېڅ حق نه لري لامل هم غواړه پوه شو ولې ووتل شو د افغانستان ولې سرمایه ووته سرمایه اصلي د ټول عامله لري ځینې خلک داسې دي چې وروره ښه ژوند یې خوښ دی ښه ژوند یې خوښ دی وایي زه وروره نور خلک هر رقم دي په افغانستان کې هغه دي هر رقم ژوند چې تېرېږي زه ځم په دوبۍ کې ژوند تېروم زه ځم په ترکیه کې ژوند تېروم او وروره زمینه خو دلته برابره ده د خدمات ته ډېر ضرورت دی که په ترکیه کې ډېر ضرورت مثال به درته درکړم ښاغلی سعید کله چې په افغانستان کې د یو پانګوال د یو تجار ځاني او مالي خوندیتوب نه وي د هغې اولاد تختول کېږي هغوی ته اخطار ورکول کېږي اوس یو پانګوال به څنګه وکولی شي په افغانستان کې پانګونه کې تزلقي کېږي آیا وضعیت ته په ټوله سره فکر نه کوو باید دا دغه د ځانه جلا نه کړو تا د ځانه جلا نه کړو ملت د ځانه جلا نه کړو سکتور خصوصي هم جز دغه دی د دې ملت دی حکومت هم جز د دې ملت دی زه وایم چې راسي دا واضح خبره سره وکړو که امنیت یوازې زما دپاره خراب دی زه په دې سل په سله باور یم یو شی چې دولت زموږ د سکتور خصوصي دپاره کولی شي دا غله ورکړي دا چې زما زوی غلا کوي موږ غلا کوي دا خلکو کې د دولت فوق العاده مسؤلیت دی چې دا کار وکړي او دا کې د ورځې مثلا ډېر خلک یې نیولي هم دي داسې نه دی دلته لوږه زیاته سوې ده اوس جرایم زیات سوي دي په افغانستان کې موږ باید د دې د حل لارې چې شته زه وایم که دا امنیت یوازې د جلال زما دپاره خراب دی ستا دپاره نه دی خراب ستا زه پوښتنه کوم ستا د تلویزیون د همکارانو دپاره نه دی خراب ته خو به تجار نه نو دلته داسې دی مثلا د خلکو انسانانو دپاره خراب دی دلته چې په دا سړک باندې هغه ورځ انفجار وسو یو څو عمر مخکې چې په دا جرمني د سفارت سره چې وسو دا خلک پکې شهیدان شوله دا خو تجاران پنځه نفره دا ورته لویه بهانه وبولي چې امنیت خراب دی دوی سرمایه وباسي د افغانستان دا خو بهانه نشي کېدلی هېڅ بهانه دا نشي کېدلی وروره صنعتي پارکونه ورته ازاده دي سرمایه به نه باسي سرمایه به نه باسي سرمایه کې دلته پیدا کړې ده هېڅ حق نه لري چې ویې باسي کې دلته نه ده پیدا کړې زه مثلا دغه درته وایم ګوره په کندهار کې موږ یو تجار لرو د حاجي صدیق په نامه هره سرمایه ګزاري چې کړې ده ګوره خدای خیر دې ورکړي په کندهار کې شفاخانه درته جوړه کړله ستا مریضان روان دي ولې نه شفاخانه نه جوړوي دلته او په ترکیه کې ملاکه دی ګټه وکړي دا هم یوه خبره درته وکړم دی چې ترکیې ته ولاړ شي دی دې راوړي 11 میلیارد څو چې وړي دي که د نیمې لا راوړی دی بیا 400 وایي راسي حساب دې راسره وکړي ګوره داسې پانګوال موږ لرو په افغانستان کې هغه مشکل لري هغه هم اولاد لري زه هم اولاد لرم چې دلته مې مثلا سرمایه ګزاري کړې ده په هر ځای کې چې مې کړې ده په افغانستان کې دغه نور خلک چې دلته کارخانې جوړې کړي ته ورته د کمینزاده صاحب څخه پوښتنه وکړه چې څونې خلکو دلته کارخانې جوړې کړي دي موږ مشکلات لرو مګر موږ داسې نشو کولی څوک دا خبره کوي چې مثلا د پلاني مملکت د همسایه مملکت ټریډ ډیفیسټ څونې دی څونې کسرې دغه لري صادرات لري څونې مشکلات هلته شته دا باندې څوک خبرې نه کوي وروره خلک دغه دي بس غله راځه ازبکستان ته ځم د څه شي ازبکستان ته ځي هېڅ طرزالعمل ازبکستان نه لري د سرمایه ګزاري جلب سرمایه ګوره دا یوازې دا نه دی چې امنیت او برق دی دا موږ باید په ازبکستان سره دا پوښتنه وکړو دا مثلا نظر چارج څه کوو طرزالعمل دی څه دی دلته خو په یوه ګړي لایسنس اخیسته راسي دلته خو 100% یو سړی دی یو هندی دې راسي یو پاکستانی دې راسي یو
چینایي دې راسي او امریکایي دې راسي په یوه ورځ موږ لایسنس ورته ورکوو او له لایسنس سره سره دا اختیار مو ورکړی دی چې وروره هېڅ افغانۍ د ځانه سره مه شریکوه 100% ستا اونرشپ دی 100% ستا سرمایه ګزاري ده مګر ځینې مشکلات چې لرو د دې مشکلات د حل لپاره باید خبرې وکړو انشاءالله قرار کړو. ښاغلی سید را به شو بله ډېره مهم موضوع دا هم باید په خپرونه کې پرې خبرې اترې وکړو چې په وروستیو کلونو کې د پاکستان سره تاسو د افغانستان سوداګري په څه ډول ګورئ دا چې د افغانستان لخوا فشارونه پر پاکستان باندې او بالاخره د دې تر څنګ چې پاکستان به هم سوداګرو ته ستونزې جوړولې او حتی یو شمېر پاکستانیو رسنیو داسې وویلې چې د پاکستان اقتصاد هغه کمپنیو چې دلته فعالیت کوي هغه یعنې د کته کېدو په حال کې دی او د پاکستان اقتصاد اکثریت یې په افغانستان باندې ولاړو. اوس فکر نه کوئ چې دا خو ګاونډي هېوادونه دغه سوداګري بیرته غښتلي شي او یا هم همداسې وي او څه کول پکار دغه وضعیت که تاسو تشریح کوئ؟ یو دا دی چې د پاکستان زموږ همسایه دی موږ د دوی څخه ډېره ګټه اخیستلی شو دوی زموږ څخه ډېره ګټه اخیستلی شي. دوی خپلې مالټې چیرې وړي دوی خپله کیله چیرې وړي د ده مارکیټ هند یې نه ځینځ رانیسي ایران یې نه ځینځ رانیسي چین یې نه ځینځ رانیسي نو څوک ورته پاته دی خو افغانستان دی څه دی نور باید جهاني مارکیټونه به لري خو نږدې مارکیټ بهترین مارکیټ دی دی زموږ دپاره بهترین مارکیټ دی موږ د ده دپاره بهترین مارکیټ مګر یو شی چې پاکستاني تجارانو ته ولې تجارت کم شوی دی موږ بزګر د ورته ویلي دي و پاکستاني تجارانو ته مشوره ورکړې ده چې وروره راسئ هغه شی چې مثلا که سمنټ تولیدوي په پاکستان کې راسئ دغه سمنټ په افغانستان کې تولید کړئ د افغانستان په نامه یې تولید کړئ دلته یې تولید کړئ غر لرو کویله لرو دغه لرو زنګ کویله دا لرو ډبره لرو راسي پلانټونه مو راوړي دلته یې تولید کړئ مرکزي اسیا ته خپل مال ورکړي او موږ مارکیټ ضرورت پوره کړي ګوره مثلا که ته بسکټ خرڅوې پر ما باندې زه نور دا بسکټ د ډېره وخت دپاره ستاسو امپورټولی نه شم دا یو واضح خبره ده ولې نه که ستا بسکوټ ارزانه وه زه امپورټوم مګر کوم وخت ما کارخانه جوړه کړل یا که چینایي رالی دلته پانګه واچول یا که هندی رالی دلته پانګه واچول یا که بل شرکت رالی دلته پانګه واچول بیا وروره ستا دپاره ځای نشته ستا بسکټ زه بندوم ولې هغه بسکټ نه هغه شی چې ته تولیدوې په پاکستان کې هغه شی زه دلې تولیدوم هغه کمپنۍ دلته تولیدوي یعنې دغه سیاست او اقتصاد څومره سره نږدې اړیکې لري دا چې پاکستان سیاست او اقتصاد ورسره ډېرې اړیکې لري دا یو ورته لازم و ملزوم دي مګر موږ د پاکستان سره اړیکې په اقتصادي ډګر کې هغه وخت زموږ دغه راځي تصادم دغه راځي چې موږ پاکستانیان باید دلته راسي پانګونه وکړي دغه یوه د خلاصون لاره ده که دوی غواړي زموږ سره تجارت وکړي پاکستانیان باید راسي شرکتونه یې باید راسي او دلته واضح راسي او دلته پانګونه وکړي او که دی وایي چې زه د بازار مصرفي هیواد یم دا اوس به یو مګر څو کاله بیا داسې نشو پاتېدلی او موږ خپل دغه تولیدات کوو هر شی تولیدوو هغه شی چې دوی تولیدوي موږ هم تولیدوو انشاءالله که خدای کول اوس دستي به ګرده شان نسو تولیدولی مګر یو وخت داسې راځي انشاءالله که خدای کوله زموږ باندې اوس ستا پی وي سي پایپ او ستا یو پی وي سي پایپ دا د اوبو د بدرب پایپ دي د کندهار سره روان دی و بلوچستان ته چې هلته کارخانې نشته پاکستان ته روان دی یعنې موږ داسې نه یو چې موږ دغه یو موږ په صنعتي دغه کې ډېر پرمختګ کړی لازم فرصتونه موجود دي لا اوس هم او کار روان دی په دې برخه کې او وروره تا دونې پرمختګ کړی دی ته خو ورته کارخانو ته ورسه دغه کمره ممره دې در سره یوسه ته ورسه دغه ته ورسه صنعتي پارکو ته ورسه چې څونې پرمختګ دې کړی دی سکتور خصوصي بیا څه کړي دي دا هم بیا ښکاره کوي چې سکتور خصوصي دلته څه کړي دي د دې دپاره هم ضرورت دی وروره په هر خدمات کې موږ راشي شفاخانې دې جوړې کېدلې هر پانګه چې کوي د افغانستان بازار د دې ته مخ آزاد دی ولې داسې نسو کولی چې دوی همیشه وایي موږ په کور کې ډوډۍ پخوم تا کې درستوم دا کار موږ نه کوو موږ خپله کار کوو موږ خپل تولیدات زیاتوو او پر دې باندې سخت کار روان دی سکتور خصوصي مصمم دی انشاءالله که خدای کوله چې خپلو خلکو ته کار پیدا کړو خپلې پیسې راوګرځو زه یوازې په سمیټو کې پخوا مې 15 بلیونه ډالر ورکولې ولې ورکمه 15 بلیونه ډالره اوس د ساختمانو د شان یو څه کارونه کم شوي دي 15 بلیونه ډالر دي زه 15 بلیونه ډالره چې 1 بلیون ډالر دلته نه 1500 میلیونه سرمایه ګزاري وکړمه په څو سمیټو کې موږ خو کفا کېږو دا اوس په تیلو کې مثلا سکتور خصوصي وطن ګروپ سرمایه ګزاري کوي په سرپل کې ته خبر یې موږ افغانستان خود کفا کوو
خودکفا کوي د تیلو څخه نور تیل میل نه لرو موږ خو 4-5 اوزې لرو د تیلو موږ نفت لرو موږ ګاز لرو مګر دا ګرده شان ماښام چې فیصله وکړو سهار ته نه کېږي کارونه روان دي سیسټمونه روان دي دولت موږ باید ګرده ملت په ګډه کار سره وکړو او یو داسې یو خوشحالي راولو په دې مملکت کې داسې بنیادونه کښېږدو چې زموږ نسلونه بعدي نسلونه راسي او دغسې ښاغلی جلال الدین سعید د اقتصاد عالي شورا غړی له تاسو ته ډېره زیاته مننه کوو چې وخت مو راته راکړ خوشحاله سوکاله تشکر عمر زی صاحب خدای دې جوړ روغ لري خدای دې خوشحاله قدرمن لیدونکو له تاسو ته هم نړۍ مننه په دې هیله چې د نن بحث مو هم د پام وړ ګرځېدلی وي دا وه زموږ د نن خپرونه چې تاسو ته وړاندې شوله تر بلې خپرونې پورې تاسو ټول په لوی سکرټ ته لاس ورو هر چیرې چې یاست تاسو سوکاله او په